بے گناہ بے خطا په دې جمعه طرف به بیا وګورم وای په دې طرف نو د دې وجنه عزیزانو د جبه اصلاح وکړي هغه ورځ یو سړی داسې او تر غونډه راغی څه چل دی ویل زه خو د ښځې زوی شوم د چا زوی شو ویل د ښځې ویل د خپلې ښځې زوی شوې ویل یاو ویل هغې ته چا نه راوړې وی نه که نه د ښځې د سینې باندې مې خوله کېښوه هغه پای مې خوله کې راغله نو زه د ښځې زوی شوم نو مالوس به څه کېږي ویل څه به کېږي مالوس خو ستا وجل روان او ټلیفون ته مې داسې لاس کوم چې ورګه چې پولیس راوغواړم چې په وخت د مړ کې قانون پاس شوی دی نه یاره نیمه اسکلی مالوس ته چرته پرېږدم دې حده پورې دا قوم ناپوهه دی همدا مې ولا لاس کېښو چې بچیا خبره وره د پوس کلو خپل میاد دی دیتا مسئلہ د رضا وای دونیمو کالونا مخی چې کم ماشوم د کمی خزی ته وروي دا ماشوم د دې خزی زوی شو د دې خزی یو لورم په دې ماشوم بیا نه روا کی مسئلہ داسه او چې لوی سړی که خزی پیدا اوس کله او کد داغي امتیاز دې اوس کله او کد په دې سم نه کیږي دی حدا پوری دا خلق بے وقوف دی قمقل دی ناپوی دین نلری دی دین نلری دی اغشپمی یو سړی نه تپوسو کو مالته هو خسړې دغه او په دې نه پوي تا چې ته څو وخت خدای ته ودرېږي نو اول څه وې الله اکبر وې ما الله اکبر سره په ځړ کې څه اراده وکړي هغه نه خنیم خبر بیا شروع څه کوي سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم دو ټکی دي لیکن د دې دومره عظیمه معنا ده دومره عظیمه ک الله د دې دوه ټکو اجر درکول شروع کی نو دولکه کال رجونه بهتر دي دا دو ټکی ک په هغه نیت اوته نو دولکه کال چې منځونه او کې روزي ونیسي او دغه نیت ته الله تقبل شي نو داته بهتر ده صرف سبحانك اللهم نیت کړی نو الله اکبر دا معنا چې الله څومره شیونه چې په ما حلالو خدای هغه ټول می په ځان حرام کړو تا ته ودرېدل وای په موږ داستا سنت کې راځي وای شیخ صاحب ورمکو اشمانا اشرف علی سے بھی چھ مخوب میں شناسم پیران پار سارا مخوب میں شناسم پیران پار سارا وہ دا پارسا پیران ډېر خپې جن
ما دا قوم دا سے دو ایمان پرناو پیجن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې جبا دلاس نزیاتا موزره ده. قرآن کریم کا تاسو وګورئ اللہ فرمائی قولوا للناس حسنا. تاسو خلق سره چې خبرې کوئ نو خوږې خبرې کوئ. بیا چا سره چې تاسو خبرې کوئ نکلم الناس على قدر عقولهم. دمره خبره به ور سره کې چې څومره داغه عقلی. ارچا سره چې تاسو خبره کوئ نو دمره خبره به کوئ چې څومره داغه عقلی. ځکه چې داغه د عقل نه بالاتر خبره ته ور سره وکي نو هغه لوم کار وګورو ځان لوم کار وګورو. بل دا چې مجلس کې ناس دي او د خبرو دعوت چاني درکړي نو خبره به نه کوي. خبره دعوت در کی دلا اگر نه بعد به خبره. بل دا چې درستخان غړېدلې ده روټه په پرتا ده او تعالی دعوت په دې درستخان د روټه خوراک نه درکړي او ته پکې ناشې نو کله عزت شوه نو بیا به ځان ګناه غني. دیو جنا دا ټول آداب دي د اسلام. دې ته خیال کوئ، دې ته فکر کوئ. دا هم آداب دي د اسلام. بلار رواني او چاله جلاس ورکو ملاس بدا سے نه کی چې دا غلا سونی سي او بس دا سي خوځه چې داغه پزړه کې ور سره درد. دا لاس ورکی بس اوس ډیر خلق داسې دي چې یو لاس ورکوي داسې. ما نه چا پرون پوښتنه وکړه چې دا یو لاس ورکول څنګه شی دی. ما ورته وی چې خبره ده چې لاس ورکول چاله دا هم ډېر تعلق سره تعلق لري. د بخاری شریف عموم داسې دیر سپاری دي لکه څنګه چې قرآن دیر سپاری دی. د بخاری شریف د شپږشتمې سپارې اخرینی حدیث دا دی چې یو صحابي وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لاس ورکو نکفي بین کفی رسول الله صلی الله علیه وسلم. زما لاس په دوارو لاسونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې
یعنی زما لاس داغه په دواړو لاسونو کې پیغمبر ولا دواړو لاسونو ورکړي دواړو لاسونو ورکول چې دی دا علامه د تواضع ده او یو لاس ورکول چې دی دا علامه د غرور ده د انګريزانو شیوا تاسو وګورئ یا د انګريزانو پر کټی چې دی نو داغي سلام سلوټي او په یو لاس او یا لاسم چې ورکې یو لاس ولا ورکې داسې دغه غوندې کې ولاړی نازیدان دا ټول آداب دی اسلامی الله دې موږ کې پیدا کی او خدای دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي نو ما حدیث دا غکړو چې مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبه او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي دغه بخاری شریف روایت ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه د سحر منځ شو صحابو نه به تاسو کولو چې تاسو څه خوب لیدلې ده بیګا چې تعبیر وکړو صحابو به چې خوب لیدلې نو پیغمبر ته بیان کړو هغه ورته تعبیر وکړ یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو نو صحابه یې جنون خو بیګا صاحب څه خوب نه لیدلې پیغمبر ورته وی وکي دی بیگا ما یو خوب لیدلې دي صحابه ټول غلي شو و چې زه پروت ما او یو دوه کسا راشي یو ما د یو لاس نیسی یو د بل لاس نه او روان نکی لار کی یو سړی ناست دی چې هغه بل سړی ورته ولاړ دی او د خپل ته د اور انبونی دي د اور پلاسونه دا د خپل ته داسې ورچي د خپل ولشلې به د خپل جوړيږي به ولشلې به جوړيږي به ولشلې به جوړيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو کو چې دا څوک دی چې په داسې سخت عذاب کې گرفتار دی یا دو کسان راتوي چې فنطلق مخکزا وی چې مخکې لاړم یو تنور دی چې پاغي کې خلی او سړی ګډ وډ پراته دي کله لمبي پاس وروړي او کله حقته یوسي کله پاس وروړي او کله حقته یوسي سرور کونین پښتنو کې چې دا سود دي ادو کا سبیا ورته وي چې فن طلق مخکزا چې مخکې لاړم یو د ویني او د زوی تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی کله ډوبېږي کله روچتېږي هر طرف ته چې د وته اراده وکړي دا تلاو نه هغه طرف نه کانه راشي په د خلو لګي بیا پکې ورپریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کو چې دا څوک دی هغه بیا ورته وی چې فن طلق مخکزا چې مخکې وارم یو باغ ته دننه کړم یو ډېر عظیم الشان باغ دی او یو سپینګیره سړی پکې ناسته مخې ته ماشومان لوبي کوي وما دا دواړه کسان د لاس نه ونیو چې دا دومره واقع تاسو ما ته خو دا سوي نو دواړه ورته وایي یو ورته وایي چې انا جبريل زه جبرائیل علیہ السلام او دویم ورته وایي چې انا میکائیل زه میکائیل علیہ السلام اوس غوږ کېدا
چې دا څومره واقعات ما درته وښوده چې په دې پوه کړئ دا کوم